د سب ډیویژن بریکوټ غیرو او ګرانو پښتنو السلام علیکم. زه تلاوت خان د شموزو د بریکوټ تحصیل ناظم لپاره په دې نیت ولاړ یم چې د بریکوټ تحصیل د خلکو خدمت وکړم. ما ته ډېره ښه معلومه ده چې بریکوټ تحصیل یا بریکوټ سب ډیویژن د سهولیاتو نه محروم دی. د بریکوټ تحصیل بلخصوص نوجوانان، خویندې، وروڼه او مشران، زما منشور او پیغام ډیر واضح دی. نه په بریکوټ کې واکینګ ټریک شته، نه پکې د ژوندۍ نور سہولیات شته، نه پکې پارکونه شته. کم چې په مضافاتو کې د ژوند سہولیات دي نو د هغې نه هغو مکمل محروم دي. زما کوشش به دی چې زه د هغو محرومیانې لرې کړم. د نوجوانانو دپاره د منشیاتو نه پاک ماحول مهیا کول دا زما په منشور کې شامل دي. د بریکوټ سب ډیویژن زه به دا وایم چې دا د بریکوټ سب ډیویژن کیپیټل خاص بریکوټ هغه د ګندګۍ ډېر جوړ شوی دی او د هغې صفا کول او د هغې مطلب د هغې باندې توجه ورکول دا زما د منشور لاوله برخه ده. زما کوشش دا دی چې د بریکوټ بازار ته څومره خلک تاجران دي هغوی راځي چې زه یو پوره امن ماحول هغو ته مهیا کړم. امید ساتم انشاءالله که خیري چې په دې خپلو منشور باندې به زه که خیري عمل کوم انشاءالله. څنګه چې تاسو ته معلومه ده که خیر زما پوزیشن ډېر ښکلی روان دی او زه د الله نه امید ساتم چې انشاءالله د بریکوټ حاصل عوام په ما باندې پوره اعتماد کوي. انشاءالله زه به ګټم. زما پوزیشن ستاسو د مخې دی. زما چې انشاءالله که الله دا موقع ماله راکړه نو زه به د بریکوټ سب ډیویژن د بجلۍ د وابدار چې کوم دفتر دی او کوم چې د زراعتو محکمه ده، کوم چې د پولیسو محکمه ده، هغې زما په اختیار کې څومره څه انشاءالله زما کوشش به دی چې هغه زه د عوام په مفاد استعمال کړم انشاءالله. پاکې اوبه چې هغه د انسان بنیادي ضرورت دی. زما کوشش به دی که خیري چې کور کور ته به زه پاکې اوبه رسوم او څومره نالۍ ندۍ چې دي دا به که خیري تلو دا به انشاءالله کوو. زما کوشش به دی که خیري چې زمونږ دا تحصیل چې دی نو دا ظاهره خبره په زراعت باندې زیات چې کوم دی نو ډیپینډ کوي. زما کوشش به دی که خیري چې دوی ته زما نه څونه کې سهولیت مهیا کړم او منډغو ته په اسانه باندې زمونږ فروټس، زمونږ پیاز، زمونږ ټماټر چې دی که خیري انشاءالله دا رسېږي. انشاءالله که الله پاک دا موقع موږ له راکړه نو بریکوټ بازار کې د ټیپک ډېره غټه او ګمبیره مسله ده. موږ به د دې حل کولو لپاره انتهایي کوشش کوو د عوام په مشوره سره او زموږ نه څونه څه کېږي انشاءالله د ټیپک دا مسله به امید مې لري انشاءالله چې د مانیار، غادېګۍ، پاړۍ، بریکوټ، نابوا، شموزو، کوټه، لنډاکۍ او څومره چې د کړاکړه پورې او څومره چې انشاءالله نجیګرام وغیره سنډوکا او څومره چې دا مضافات دي که خیري په دې باندې به په بیر باندې کارونه کوو انشاءالله. چاته به هېڅ شکایت نه کوي که الله دا موقع موږ راکړي. بریکوټ میونسپل کمیټې چې څومره انشاءالله د هغو انکم دي نو دغه انکم به موږ راوباسو او د عوامو د فلاح د بهبود دپاره به انشاءالله په هغو باندې خرڅ کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د بریکوټ تاجران زما سره ډېره زیاته مینه ساتي او په هره موقع زما ملګرتیا کړې او ملګرتیا مې کوي. انشاءالله چې کله که خدای پاک دا موقع ماله راکړه او زه ما کله ما خلک راغلم نو زه به انشاءالله د بریکوټ تاجرانو ته که خیري انشاءالله ډېره ښایسته خوشخبري او امید ساتم د الله نه انشاءالله چې په هیڅ قسم مارک باندې که تاسو خپل قیمتي ووټ چې دی د ټرانسفارمر په حق کې استعمالوئ. د نوجوانانو نه، د خویندو نه او د وروڼو نه، د نوجوانانو د بوډاګانو نه ټول نه مې دا امید دی انشاءالله مشرانو نه چې انشاءالله په 31 تاریخ به که خیري خپل قیمتي ووټ د ټرانسفارمر په حق کې استعمالوئ. انشاءالله ما به کامیابئ او انشاءالله د دوی چې څومره جایز مسایل دي که خیري بس بریکوټ سب ډیویژن کې انشاءالله د دې د حل کولو پوره کوشش به کوم انشاءالله. تاسو به نه امیده کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ خانداني بیکګراونډ که تاسو وګورئ نو موږ نه د سامراجیانو نه د بدماشانو د هېڅ چا مخې ته جوګاویږو او موږ د خپل حق تپوس همیشه کړی دی، د خپلو ملګرو د حق تپوس هم کړی دی. موږ د یارانو یو، موږ د دوستانو یو. انشاءالله چې د بریکوټ تحصیل دې عوام په بابا اعتماد وکړو نو زه به د دو انشاءالله چې کوم دی نو په دا باندې پوره چې کوم دی نو خېږم او زه د دو څونه مسایل دي که خیري د ډلې اخلاص بیل کوم که خیري یو بېره په ما اعتماد وکړئ. وګورئ انشاءالله که ما ستاسو په اعتماد پوره ونه ختم دا زما ایمان دی که خیري چې زه به بیا تاسو ته چېرته مخې ته نه راځم انشاءالله. زه به په خپلو وسایلو کې دننه ستاسو د مسایلو حل کولو کوشش کوم انشاءالله.